الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. محترم سامعين وناظرين، الله سبحانه وتعالى محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته آخري پیغمبر را لېږلی، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره الله سبحانه وتعالى ډېر نیازبین او اعلی درجه والا ملګری هم چناو کړه. الله پاک ورله نبی علیہ السلام له دا ملګری خوښ کړه، او الله سبحانه وتعالى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت یافته او د نبی علیہ السلام ملګری، د نبی علیہ السلام دوستان، د نبی علیہ السلام شاگردان، هغه الله جل جلاله د ټول کائنات د انسانانو د پاره ستوري وګرځول. او نبی علیہ السلام فرمایل: اصحاب النجوم، زما د صحابه مثال د ستورو دی. اقتدیتم اهتدیتم، که تاسو زما د صحابه اقتدا وکړه، زما د صحابه پشانته دینم اختیار کو، زما د صحابه د پاره د دین جذبه او محبت او د دین قربانیان شروع کړي، اهتدیتم. نبی علیہ السلام فرمای: ام تاسو په هدایت باندې او تاسو حق خلک کې، ستاسو مدد او نصرت د پاره به الله جل جلاله ضرور خپل فرشتي را لګي، ستاسو مدد به الله په خپل کوي. څنګه چې الله پاک مخکې د صحابه مددونه کړیو، څنګه الله پاک د انبیاء علیه السلام مددونه کړیو، هغه شان د مددونو او د نصرتونو وعده الله سبحانه وتعالى مؤمنانو سره دی. الله پاک فرمای: ان تنصروا الله ينصركم، تاسو د الله د دین مدد کوئ، الله به ستاسو مدد کوي. ويثبت اقدامکم، او د دشمنانو خلاف به ستاسو قدمونه مضبوط کی، جمع به کی. عزیزانو، مونږ د صحابه غونته کې ژوند زده کو، د هغې غونته کې د دین جذبه پیدا شي، د هغې په شانتې په دین باندې خپل ژوند تیر کو، نو دا داسې ډېره مشکله ده. هغه به مونږ بار بار د صحابه واقعات اورو، د صحابه ژوند چې کوم د ژوند تاریخي واقعات دي، هغه واقعات به مونږ ګورو، او په هغې واقعات به روزانه مونږ وایو، خلکو ته به هم وایو، نو هغه به الله پاک الله زمونږ په زړه کې مضبوط کی. د عربی مقوله ده: اذا تکرر تقرر فی القلب. کمی خبرې چې بار بار تاسو تذکرې کوئ، بار بار د کمی خبرې چې تذکره کیږي، هغه زړه کې پریوځي، هغه زړه قبوله کی، هغه زړه تسلیم کی، هغه زړه پریوځي، محفوظ شي په زړه کې. نو عزیزانو، مونږ هم د صحابه واقعات بار بار اورو چې زمونږ په زړونو کې هم د صحابه محبت پیدا شي، د هغوی په شان جذبات هم د الله د دین دپاره پیدا شي. نو ان شاء الله العزیز دنیا او آخرت براله الله سبحانه وتعالى ښایسته کی. نو عزیزانو، مونږه په دې سلسله کې حکایات الصحابه دا مونږ شروع کړې وه، د صحابه تاریخ ته پکې څنګه د صحابه د الله دین زده کو، د الله د دین مطابق ژوند تیر کو، د الله د دین دپاره قربانیانې، تکلیفونه، مصیبتونه، پریشانیانې، هر قسم حالاتو د حالاتو مقابله یې وکړه، او الله پاک خوشحاله کو. الله په دنیا کې د جنت زیری راولګل، د جنت زیری ورته الله سبحانه وتعالی په دنیا کې راولېږل، او الله پاک هغه خوشحالیان او نعمتونه ورکړه چې دونه تر قیامته پورې راتلونکي انسانان د هغې زندګي اختیار کړي، نو هغه شان نعمتونه به الله ورکړي. د دې نه مخکې الله نه چاله ورکړي او نه به ورکړي. بشر دا که د صحابه ژوند اختیار کړي، د هغې په شانتې د الله د دین خدمت وکړي، نو
مونږه دا د صحابه واقعات په دې نیت باندې وایو چې زمونږ په زړونو کې هم د الله د دین محبت پیدا شي څنګه چې د صحابه په زړونو کې محبت و د الله د دین د الله پاک د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او د نیک اعمالو محبت و چې دغه شان زمونږ په زړونو کې پیدا شي. نو نن مونږه د حضرت خباب ابن الارت رضی الله عنه یو صحابي دی د هغه اسلام د پاره چې څومره قربانیانې کړې وي تکلیفونه تیر کړي د هغه واقعه وایو ډېره دلسوز او ډېره غمګینه واقعه ده لیکن الله پاک بیا هر قسم مددونه او نصرتونه هم کړي الله پاک د دین د پاره څونه قربانیانې وکړي او بیا په کم حالت کې په کم ځوانۍ کې بیا هغه شهید شو او څومره تکلیفونه ورته ورکړي شوي دي او نو هغه واقعه به انشاءالله نن موږ وایو. حضرت خباب ابن الارت رضی الله عنه د تکلیفونو واقعه. حضرت خباب ابن الارت رضی الله عنه یو صحابي دی د هغې مبارکو هستیانو نه دی چې چا د امتحان دپاره خپل ځانونه پیش کړي خپل ځانونه یې د نبي علیه السلام په دربار کې پیش کړه او د الله جل جلاله په لار کې سختو نه سخت تکلیفونه تیر کړل. په شروع کې د 15 سړو نه پس یعنی 15 صحابو نه پس مسلمان شو ځکه یې ډېرې زمانې پورې تکلیفونه اوچت کړه. د اوسپنې زغره دا د اوسپنې یو قسم لباس پو هغې ته به یې زغره ویله د اوسپنې زغره به یې ورته واغوستله او په غرمو کې به یې وغورځولو چې د ډېرې ګرمۍ او د تاو په وجه خولې باندې خولې پې راشي او په دې صحابي باندې به خولې بایدلې اکثرو وختونو کې به بالکل سیده په ګرمو شګو سملولی شو چې د هغې په وجه د ملا غوښه ورسته شوې وه وغورځېده د ملا دا غوښه ورسته شوه وغورځېده دا صحابي چې دی د خباب رضی الله عنه د یوې ښځې غلام و هغه ښځه خبره شوه چې دی د نبي اکرم چې دا صحابي چې دی د حضرت خباب رضی الله عنه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره ملاویږي نو د دې په سزا کې به یې اوسپنه ګرمه کړه او د حضرت خباب رضی الله عنه له به په سر باندې داغونه ورکول دغې ښځې به اوسپنه ګرمه کړه او د حضرت خباب رضی الله عنه له به په سر باندې داغونه ورکول. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل څه موده پس په خپله زمانه خلافت کې چې حضرت عمر رضی الله عنه هغه وخت کې خلیفه و د مسلمانانو نو د په هغه خپلې زمانه خلافت کې د حضرت خباب رضی الله عنه نه د دغې تکلیفونو تفصیل تپوس وکړو چې تا ته څنګه تکلیفونه دې تیر کړي وو او څنګه طریقې سره به درکول چې کم ده ته رسېدلي وو. ده عرض وکړه چې زما مولا وګورئ حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت خباب رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل وی ای امیر المؤمنین تاسو زما د ملا وګورئ زما ملا وګورئ. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د حباب رضی الله عنه ملا وکتله وی فرمایل چې داسې ملا خو ما اډو د چا لیدلې نه ده. د عرض وکړه چې زه به یې د اور په سکروټو واچولم د اور چې کوم سکروټ یي که نه د حباب رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته ووي چې ای عمر رضی الله عنه ای امیر المؤمنین زه به د خپل مالکانو ته چې پته مې ولګېده چې دا مسلمان شوی دی نو د اور په سکروټو به یې واچولم او را به یې ښکلم زما د ملا وازګې او وینې سره به هغه اور مړ شو دومره سخت تکلیف به یې راکوم. سره د دې حالاتو کله چې د اسلام ترقي شوه یعنی اسلام الله پاک بری ورکو او د فتوحاتو دروازه پرانیستی شوه الله پاک په صحابو باندې د هغه تکلیفونو نه پس د فتوحاتو د کامیابۍ دروازې کوله وکړي او الله جل جلاله ورله دنیا کې ډېر د فتوحاتو دروازې پې کوله وکړي. نو په دې به دغه صحابو جلل چې الله مکړه چېرته زمونږ د تکلیفونو بدله په دنیا کې خو میلاو نه شوه مونږ ته چې الله کوم دا راحت راکړو خوشحالیانې راله راکړې چې دا خو زمونږ د دې په دنیا کې چې کوم مونږ د الله د دین دپاره تکلیفونه تیر کړو چې د هغې بدله خو راته میلاو نه شوه دلته کې. حضرت خباب رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عادت نه خلاف
یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارکه دا وه چې کله به جمع ورکوله نو مختصر مونځ به کولو. نو نبی علیه السلام د دې خپل عادت خلاف ډېر اوږد مونځ وکړو. صحابه کرام رضوان الله عنهم د هغې په باره کې تپوس وکړو، د دې اوږد مونځ په باره کې تپوس وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایا چې دا د رغبت او د ویرې مونځ ما په دې مونځ کې د الله تعالی نه 3 دعاګانې وکړې، 2 پکې قبولې شوې او د یوې نه الله پاک انکار وکړو. ما دا دعا وکړه چې زما ټول امت دې په قات هلاک نشي، الله دې زما په امت باندې قات نه راولي چې ټول امت دې هلاک شي. دا قبوله شوه. دویمه مې دا دعا وکړه چې په دې دې داسې دشمن مقرر نشي چې دوی بالکل ختم کی، دوی مکمل ختم کی. نو دا هم قبوله شوه. دریمه مې دا دعا وکړه چې د دوی دې په خپل منځ کې جنگ جګړه نه وي. دا خبره منظوره نه شوه. د حضرت خباب رضی الله عنه وفات د 29 کالو په عمر کې وشو. دومره ځوان بالکل 37 سال عمر کې وفات شو. او په کوفه یو په دغه کې عراق طرفونو ته هلته کې یو ښار دی، په کوفه کې د ټولو نه لومبی صحابي هم دی دفن شو. د ده د وفات نه پس حضرت علي کرم الله وجهه د ده په قبر تېرېده. نو ارشاد یې وفرمایه الله تعالی دې په خباب رحم وکړي. په خپله خوښه مسلمان شو او په خوشحالۍ هجرت وکړو او په جهاد کې ژوند تېر کړو او مصیبتونه یې تېر کړل. مبارک دی هغه کس چې قیامت یاد ساتي او د حساب کتاب تیاری کوي او د گزارې قابل مال باندې یعنی د گزارې مطابق په مال باندې صبر کوي او خپل مولا یعنی الله جل جلاله راضي کی. نو عزیزانو دا صحابه وو چې دوی ته به قیامت یادو، دوی ته به د قبر ژوند یادو، دوی ته به د حشر ژوند یادو، دوی ته د مرګ وخت یادو. نو عزیزانو نن موږ نه د مرګ وخت هیر دی، قبر ژوند رانه هیر دی، د حشر وخت رانه هیر دی. نبی علیہ السلام به په خپل لاس مبارک باندې نیکانو دیندارو او علماو صلحاو ته په خپل لاس مبارک باندې د خپل امت په خپل لاس مبارک باندې د کوثر وبس کی جام کوثر با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای ورکی ورلا. او بیا چې کم نیکانو صالحانو متقیانو پرهیزګار خلک الله پاک به د هغې د جنت فیصله کوي. پولیس ورات باندې تېرېدل دي، د جنت جهنم حالات دي، دا ټول خبرې به صحابو ته یادې وي ځکه هغې د الله د دین مطابق ژوند تېرولو. نو عزیزانو په حقیقت کې د الله راضي کول هم د دې خلکو حصه وه، د دې صحابو حصه وه. دوی به الله په هر حال کې خوشحاله ساتلو چې د دوی د ژوند هر یو کار د الله د رضا دپاره و. دې صحابو به چې په دنیا کې په ژوند کې هر یو کار کولو د الله د رضا دپاره به کولو. سریاکاري، دکلاوه، شهرت، نام نمود دا شیز د صحابو عادت هم نه و. صحابه چې د بهترین په امت کې د ټولو نه بهترین خلک نبی علیہ السلام وفرمایل زما د زمانې صحابه دي چې الله پاک په دنیا کې زیری را لېږلي وو. عزیزانو د صحابو ژوند زموږ دپاره یو بهترین نمونه ده. الله پاک فرمایي آمنو کما آمن الناس، تاسو داسې ایمان راوړئ څنګه چې د صحابو ایمان و. نو عزیزانو د صحابو ایمان د هغې د ایمان په شانتي ایمان به موږ څنګه راوړو چې موږ بار بار د صحابو تذکرې کوو، د صحابو واقعات اورو، د صحابو د په شانتي ژوند تېرو. نو انشاءالله العزیز الله پاک به موږ ته په دین باندې تګ آسان کی او په د دین محبت، د الله محبت، د الله د رسول محبت په زړه کې به الله پاک راته واچوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.